ثم الحقیقت انواع ثلاثه متعذره ومهجوره مستعمله. او دا وایي دا حقیقي معنی څه ده؟ دا درې قسمه ده. معنا حقیقي، معنا حقیقي اصل کې مونږ ویلو پرون چې یو حقیقت لغوي ده، یو حقیقت شرعي ده، یو حقیقت عرف عام، یو حقیقت عرف خاص. معنا لغوي خو حقیقت لغوي خدا ده چې لفظ معنا پر وځي لغت کې، لغت عربي کې معنا پر دی وځي. ځکه مونږ کلام په عربیت کې ده، اگر که حقیقت په نورو کې راځي، په نورو ژبو کې حقیقت او مجاز راځي. دا حقیقت لغوي. یو حقیقت شرعي ده چې شرع وضع کی. نو صلات خو لغت کې دعا ته وایي، خو شرع وضع کړی ده ارکان مخصوصو پر. ارکان دا قیام، رکوع، سجده، ناسته، سلام وغیرہ دا دې ته وضع کړی ده. دې کې ده حقیقت شرعي ده. اکل حقیقت عرف خاصی لکه فعل نحویان وضع کړی ده کلمه تدل علی معنا پر. اصل کې فعل خو لغت کې حدث ته وایي. حدث معنا نوای کار، یو کار ته وایي، نوې کار ته وایي. په اصطلاح د نحویانو کې فعل دغه ته وایي چې تا ته معلوم ده. دې کې ده حقیقت، دې کې ده هغه د منکو، دې کې ده حقیقت ته په عرف خاص کې حقیقت ته. اکل عرف عام کې حقیقت دی. لکه دا بل لغت کې چاته وایي مایدوب ولا لارز چې زمکه باندې حرکت کوي. خو عام خلک استعمالي په هغه حیوان کې چې چلور شپې لري. نو دا په اعتبار د عرف عام سره حقیقت ده. او ځای وایي دغه حقیقت څه ده؟ دا درې قسمه ده، کله متعذری، کله مهجوری، کله مستعملی. متعذر څه معنی؟ یعنی محال خو نه، خو متعذر مشکلی، یو عادت کې نه معتبر، دې ته وایي متعذر. یو خو شای محالی لکه اجتماع النقیزین، ارتفاع النقیزین. نقیزان نه جمع کیږي، نه دواړه اوچتیږي. انسان الله انسان هونه جمع کیږي په یو محل کې. په خارج کې خوشته دی خو په یو محل کې نه دي. دلته انسان دا بر په دې ځمکه باندې لا انسان دا خو په یو محل کې نه جمع کیږي چې هم انسان هم لا انسان. ارتفاع جایز نه ده. دا څنګه کیږي چې یو محلي ان انسان نه لا انسان یو بخامخای. دا محل دا چې تاسو مونږ انسان ده، لا انسان نه ده. بار محل ده، غرونه دي، دیوالونه دي، لا انسان ده. دا څنګه کیږي چې نقیزان اوچت شي عالم نفس الامر نه. نفس الامر کې نقیزان نه اوچتيږي. یو محل کې دا جمع جایز نه ده چې په دغه محل کې هم انسان لا انسان راشي. رفع جایز نه ده چې نه انسان نه لا انسان، خو که انسان لا انسان بني، اکلا انساني به انسان نه. نو ارتفاع د نقیزانو محل، اجتماع د نقیزانو محل. یو تعذر ده. تعذر څه معنی؟ مشکلی، یو عمل مشکلی په عادت کې نه معتبر. لکه ونه خوراک، ونه چې دا د لرګای چې ده، ونه خو د لرګي ته وایي. دا لرګای متعذر ده، مشکل له خوړای خوشي چې ته په لرګي باندې چکه ولګې خوړلای خوشي. خدا مشکل ده، عادت کې نه ده معتبر. عادت چاته وایي؟ عادت معنا کثیر الوقوع فی عادت الناس، چې اوسه ډیر واقع کیږي. فی عادت الناس ای عند وجود الناس، چې خلق موجودی نو په عند وجود الناس خلق وجود کې دا ډیر نو واقع کیږي. عادت کې دا نه، انه د خلق وجود وخت کې دا نه. کثیر الوقوع ډیر نه واقع. لرګا خو څوک نه خوري کنه، عادتاً متعذر ده. عادتاً څه معنا؟ یعنی په اوقاتو دی وجود الانسان کې نه دا واقع، ډیر نه دا واقع. دا چې کېدای شي کله کله چې سره لرګای وخوري، کله کله، خو نه دا واقع په عادت الناس کې. یعنی په اوقاتو دی وجود الانسان کې دا ډیر نه دا واقع. دته متعذر وای. ایو مهجور ده. مهجور چاته وای؟ دا ته وای چې اراده ممکنه ای، خدا ډیر نادره. اراده کېدای شي خو ډیر نادره. بلا عادت کثیر الوقوع اراده نشي کېدای.
به دې ته مهجور وای. داسې نه چې متعذر مشکلی، نه خو اراده یې نه کېږي په عادت کې، خلک یې نه مراد کوي. دا مهجور به معنی متروک. ایو مستعمل د په عرف په عادت کې استعمالیږي، عرف کې استعمالیږي، عادت کې استعمالیږي. کثیر الوقوع، لکه موږ تاسو ډوډۍ خورو نو دا عادي ده، عرفي ده، یعنی کثیر الوقوع ده، هر وخت لګیایو، سار بیگا خورو یې کنه، دې ته مستعمل وای. دا درې قسم حقیقت څه: متعذر، مهجور، مستعمل. اوس اول دوه قسمه چې دي چې متعذر یا مهجوري، یسار الى المجاز بالاتفاق. دې قاعده دا قانون ده چې خاص په مجاز ته ځي، دې باندې اتفاق ده ټولو، ځکه چې حقیقت متعذر ده به عمل نشي پکې ده، یا مهجور ده عمل نه پکېږي، به خامخا مجاز ته ځي. اذا تعذر الحقیقت او تبر المجاز، چې حقیقت متعذری به او مجاز خامخا معتبر ہے، ولی که مجاز نه معتبر ہے، حقیقت متعذر ده یا مهجور ده، نو لازم سره لغویت ته لفظ به خو لفظ لغو شي، چې حقیقي معنا نه اخلي، مجازي معنا نه اخلي. اللغویت خو ټیک نه ده. عربو کې یو تاسو مونږ یو کنه په یو من کې لاس خبرې کو فضل عرب داسې نه کوي. عربو کې خاموشي یا چې کوم اصلي عربي هاته دا سکوت ته لفظ ډېر بد ښکاري، چې کوم یو لفظ دی ویل هیڅ معنی نه لري. تاسو کوي ګنده پور استاد خو څوک نه نو عرب داسې نه کوي چې دو الفاظ وایي اسی الفاظ وایي، داسې نه کوي. او اجم چې دي کنه هغه صرف فکر نه کوي، دا وخت اسی لګي. یو منټ کې شل کنځاو کیا دا ډریورانه دا مخلوق چی یا دا عام دا خلق کلو کې دا بیٹکو کې دا خلق چی دومره از دای کنځلې ته وایي دا کوم چیز ذکرې یو ور یو سړي کنځلې کولی ما خو غوته نیول یو مې زده نه کړ سمې ډېرې وکړه دا خدي ځکه وایي وفي القسمين الاولين الاولاني دو قسم چي دي چې متعذر یا مهجوري يسار للمجاز بالاتفاق، مجاز به اتفاقا زي ځکه هو متعذر مهجور ده، که مجاز نه اخلي یا خو لازم سره لغویت لفظ دا لغو شو، دا خو ډېر بد کار ده چې 60 الفاظ وایي فضل وخت تیرې. ونذير المتعذره اذا خلف لا ياكل من هذه الشجره او من هذه القدر. یو ځین مثال درکې چې متعذر بچنګي، متعذری یعنی مشکلی په عادت کې متروکی، دا څه معنی وکړه. متعذر معنی مشکلی، لرګي خوراک مشکل ده، عادت کې متروکی، عادت کې څوک نه خوري، یعنی نه کثیر الوقوع په زمانه دی وجود الانسان کې کثیر الوقوع نه کله کله ما وای. دې مثال بچای اذا خلف لا یاکل من هذه الشجره، یو سره قسم وکي چې زه به نه خورم دې بوټی نه دې ونه نه، او من هذه القدر یا دې کټه وینا. نو کټو خو دا مخکې خو باندې غنه جوړ دي خټو نه کټوي، اوس خو دې نور شان نه جوړی دا کټوي. نو دلته فین اکل الشجره، اوس کوي وسړی دا عین لرګایو خړای او القدر یا عین دا کټوي باندې چکه ولګوله ما ته کړه متعذر، دا مشکل عمل ده. فینصرف ذلك الى ثمره الشجره، یا دا مجاز به متعینی، دا خو مترک شاده متعذر شاده، نو خامخا مجازي ما ناخلي ولکه مجازم ناخلي به خو لغویت ته لفظ راځي. فینصرف ذلك الى ثمره الشجره، دا به ينصرف ګرځي با ګرځیدل چاته وي حملېږي با حمل به ذلك دا لفظ الى ثمره الشجره میوه دی ونه ته. ویلا ما يحل في القدر ايخشي تبي في القدر چې هغه حالي په کټوي کې ترکاری وغیرہ. حتى لو اكل من عين الشجره، کای وسړي عین لرګای وغړای او من عین القدر یا عین کټوي وغړا بنوع تکلفین، تکلف سره وغړا لا يحنث نه خانس، ځکه خو ساکت حقیقت عمل په مجاز چې ساکت وو حکم نشته کنه نه قسم پاوړي. ولا ذا كلنا اذا خلف لا يشرب من هذه البير ينصرف ذلك الى الاغتراف. ولا هذا كلنا
یعنی حقیقت اراده کول منع دی چې متعذری یا محجوری حقیقت منع ده لہذا یو سړی قسم وکړ چې زه به دې کوی نه سکل نه کوم دې کوی نه به زه وبنس کوم ینصرف ذلک دا قسم ګرځي الی الاغتراف اغتراف ته ګرځي اغتراف معنا دا اغتراف معنا مراد ده لپی باندې اخیستل دې ته اغتراف وای غرفه بیدی دا اغتراف باندې محمول ده حتی که یو سړی داسې وکړه چې دا په دې اوبو نسکور شو خولې پکې خودره سکلې لکه دا بیزې چې چرې یا چرې دا داسې کله کله کې نو دا لو کرا که کرا وکړه په نسکور شو په اوبو باندې تکلیف سره ولې خامخا چې کوي ته خوله ور ننکیا او لاس یو سر ته بل سر ته نیولې اس خالی خوله په لګیا په اوبو نو تکلیف ته کنه حتی لو فرض نه کوم فرض کو انه کرا لو کرا چې دا نسکور شو بنوې تکلفین په یو نه تکلف سره لا يحنث بالاتفاق دا نه د حانث بالاتفاق ځکه حقیقت ساکت تبع دا محجور ده متعذر خو نه ده او محجور خو ده کنده خو چوک نه کوي ونذير المحجوره لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان فإن إرادة وضع القدم محجورة عادة بل مثال بیانې د محجور لو حلف کسری قسم وکړه لا یا د اختراف دا مثال د متعذر ده ولی مشکل خدا کنه چې ته خپل په لګیا ای محجور مثال درکې لو خلف لا یذ قدم فی دار فلان یو سړي قسم وکړه چې زه به قدم نګدم او کور دی فلان کې فإن اراده وضع القدم محجوره عادتا اراده د وضع القدم چې خالی قدم نه نکې او نور بار ته نه تا محجوره عادتا دا متروک ته په عادت کې عادت کې دې ته نه وایي قدم عادتن قدم ډول دا نه عادت کې ټول خلک چې داخلي کې داس خونه کې چې قدم دی او نور بارې دی خو قدم سره د بدن نه نشي نو دلته قدم معنا اخیستل خالی ماجورتون عادتن دا متروک دی عادتن خلاص افا نو کده دغه څه وکړو چې خالی قدم نه کا نور ته نه بارو نه د خانیس ځکه دلته نو مراد معنا حقيقي دا محجوره و معنا حقيقي عادت کې دا متروک ده دا چې دخول دونه کې چوک نه کې قدم چې دا قدم دی پکې انور ته نه باري لہذا حقیقت باندې قدم ملو کده نه د خانیس بلکې دلته مجاز ده دا ګوره دي ونذير المجورة لو خلف قسم وکړه لا ذو قدم فی دار فلان چې زما نه اقدم قدم په کور دی فلان کې فإن إرادة وضع القدم محجورة عادة اراده د قدم دا محجور ده په عادت کې و لاندې حاشیه ولوي چې هجران معتبر ده په اراده کې نه په عمل کې هجران ده په اراده کې معتبر ده دا محجور ده یعنی ارادتن محجور ده دی اراده چوک نه کوي چې دا وایي چې قسم ده زما فلان کې کور کې قدم نګدم دا هجران ده دلته یعنی دا قدم ډول دا محجور دي متروک دي ا هجران په اراده کې ده یعنی دا څوک نه مراد کوي نه هجران فی العمل حتی کې هجران په عمل کې معتبر وي بیا دا نه صحیح کېده ځکه چې وزن د قدم خو کېدلای شي په کور کې عمل خو یې کېدای شي بیا خو قسم اوري په دمانه عمل خو نه بعید اراده بعید ده دې اراده چوک نه کوي نو کوي سړي قسم وکړو چې زه به قدم نګم په کور دی فلان کې دې هجران نه مراد دا حقیقت متروک ده محجور ده خدغه هجران متروکیت دا من حيث الاراده ده نه من حيث العمل پوښه په خبره خدي فإن إرادة وضع القدم محجور عادة ولا ذا كلنا التوكيل بنفس الخصومات ينصرف إلى مثلك جواب الخصم حتى يسعى للوكيل بأن يجيب بنعم كما يسعى أن يجيب بلا ګورا خصومت دلته دوه معنی یو معنا کې کیدا
یو معنا مجازي ده. حقیقت معنا د خصومت جګړه مقابله ده چې ته مدعی وي یا مثلا ته مدعی د مدعی خبره نه منې مطلقاً کار رښتیا وایي که دروغ وایي که حق وایي که باطل وایي دا د خصومت حقیقي معنا ده. جګړه کول مدعی سره مطلقاً کده روغه که بیماری کده ښه خبره کوي که بیماره خبره کوي دا د خصومت حقیقي معنا ده. ایو مجازي معنا ده د خصومت. مجازي معنا د خصومت څه ده؟ دلته خصومت معنا او مجازي حقیقي معنا محجوره ده بلکې دلته خصومت معنا جواب ده. کچېرته صحیح خبره وا بیا به جواب په صحت سره ورکړي اکه غلطه خبره وا د مدعي بیا به جواب په نفي سره ورکړي. دا د خصومت مجازي معنا ده. او دلته یو سره ولګیدای بل ته وای زید وای امر ته انت وکیلی بنفس الخصومات ته ما وکیلی په خصومت کې په دغه روپیو کې په دې کور کې ته ما وکیلی ته ته خصومت وکا کور د قاضي کې چې دا خصومت تلاړ دا محمول ده په مطلق جواب نه په مقابله. ولی ځکه دا مقابله کول څه دي جګړه کول او همیشه مقابله کول په نفي سره جواب ورکول. ای مقابل خبره نه منل دا متروک دي شرعاً. شریعت کې دا ګناه ده چې ته مقابل خبره نه منې که روغ یا کوي که بیمار یا کوي دا متروک دي شرعاً. ایو شی چې متروکی شرعاً او متروکی عادتاً ای فی عادت المسلمین دا حقیقت متروکاتونه ده. دا متروک ته دا حقیقت لہذا دلته مجاز متعین ده. خبره خو په دې کې وکنه چې حقیقت کله متعذری کله محجور متروکی چې متروکی به په بهرحال په مجاز عمل کوي چې په مجاز نه کوي په حقیقت خاصه متروک ته بیا خو لازم چې لغویت ته لفظ والتالي باطل. لہذا دلته حقیقت متروک ته محجور ده چې مقابله کول دي. لہذا دلته مجاز متعین چې جواب ده. جواب بقیات وکیل کله په نعم سره کله په لا سره ځکه نفس خصومت مقابله کول مدعی سره که هر وخت مقابله ورسره کوي دا خو محجور دي شرعاً. دا خو شریعت کې ګناه ده چې دا روغه کیسه کوي ته نه منې که بیمار کوي ته نه منې دا شرعاً محجور ده. ایو شاعر چې شرعاً محجوري عادتاً محجوري ای فی عادت المسلمین نو دا محجوراتو نشه چې محجوراتو نشه دا نه ده مراد مجاز باندې عملي. مجاز چې دا جواب باندې عمل ده. کله حق خبره تایید کول ای بیمار خبره رد کول ځکه وای ولا دا کلنا بنا په دې مونږ وای چې حقیقت محجوره متروک ته په دې قاعده تفریق وو التوکیل بنفس الخصومت چې سره بل وکیل کې په نفس خصومت باندې یان صرف اله مطلق جواب الخصم دا راځي کېږي مطلق جواب خصم ته. خصم خو مقابل ته وای ادا تا وکیل ده نو ته مطلق جواب خصم ته ورکې حق تب حق وای مردود تب مردود وای حتی یسعو للوکیل حتی چې جایز ده وکیل پر ان یجیب بنعم چې دا په نام جواب ورکړي کما یسعو لکه د پردا گنجائش تا ان یجیب بلا چې په نفي جواب ورکړي لأن التوکیل بنفس الخصومت ماجور شرعا وعادتا ځکه وکاله د نفس خصومت چې ته به خالی مقابله کې دا ماجور ده شرعا وكل ماجور شرعا مهجور عادتا تا کبرا هر مهجور شرعي چې وي ا مهجور عادتا ای فی عادت المسلمین نو دا مهجور ده عادتا یا په دې باندې کې په مجاز باندې کې ولو كانت الحقيقه مستعمله حقیقت مستعمل وو فإلم يكن لا مجاز متعارف فالحقيقه ولا او چې حقیقت مستعمل ده یعنی په موضوع کې دا استعمال ده لغت استعمال کړه ده مجازي استعمال ده خو حقیقت استعمال ده. اوس مجازي متعارف څه کنيسته که مجازي متعارف دلته نه وو بس بیا خو حقیقت باندې عمل ده ځکه چې حقیقت او مجاز مقابله راشي سقط المجاز ساکت ده حقیقت لره ترجیح ده ولی وضع ده بیا وضع مرجح ده کنه
دا ترجیح ورکړي. خو که دلته یو مجاز متعارف وو چې نام یې عمومي مجاز ده او وو بیا په عمل اولاده ځکه حقیقت مستعمل ده، هلته مجاز کې استعمال شته، حقیقت مستعمل ده، نو عمل په عمومي مجاز ده بیا یعنی داسې معنا به کیا په داسې معنا به عمل کیا چې حقیقت افرادو نه وګرځي. ځکه وایي ولو كانت الحقیقت مستعملة حقیقت مستعمل و فإلم يكن لها مجاز متعارف کدی پر مجاز نه متعارف فالحقیقت اولا بیا خو حقیقت اولا ده چې مجاز نه بخلاف بلا خلاف بیا خو حقیقت اولا ده مجاز. فإن كان لها كود حقیقت پر مجاز متعارف فالحقیقت اولا بیا حقیقت اولا ده. عند ابي حنیفه وعندهما العمل بعموم المجاز اولا. دا اختلاف ذکر کړ. امام صاحب دا وایي چې حقیقت اولاد پنځ امام ابو حنیفه صاحب ولی امام صاحب ولی وایي چې حقیقت اولاد وایي ځکه عمل په اصل ممکن ده، حقیقت دا د مستعمل ده، بیا حقیقت په اصل ممکن ده چې حقیقت په اصل ممکن شو اوس جائز نه ده چې ته خلاف ته رجوع کې این د وجودی په وخت وجود د استعمال د حقیقت مستعمل ده ته خلاف ته دي. خلاف معنا تابع خلیفہ ته څنګه دي؟ خلیفہ ته خسرای پس دي چې اصل ممکن نه الا بدلیل که دلیل وو چې حقیقت باندې دلته عمل نه ده په مجاز ده به پس مجاز ته دي. دا امام سے فرمای ان ابي حنیفه وعندهم العمل بعموم المجاز اولا من العمل بالحقیقت. دو وای چې عمل په عمومي مجاز باندې اولا ده. دو دا مسله کې ولی عمل په عمومي مجاز اولا ده ځکه داسې عمل پکار ده چې آیم افراد نشي چې حقیقت افراد نشي داسې عمل پکار ده. دا دو وای مثال لو خلف لا يأكل من هذه الحنطة ينصرف ذلك الى عينها عنده. یو سړي قسم وکړ چې زه به دې غنمونه خوراک نه کوم. اوس په حقیقت خو عمل ممکن ده، غنم خلک خوري کنه کچا یې خوري نینه ونه جوړي نینه چې دا نینه پخې دي نه چړونه پخې دي نه پخې نو په حقیقت خو عمل ممکن ده استعمال شته تاسو نه غیر مستعمل ده. نیما سے فرمایي چې دلته عین هینته مراد ده ولې حقیقت باندې عمل ممکن ده یا مستعمل ده. حقیقت خو اصل ده په سره مجاز ده بیا چې اصل ممکنه یو په اصل عمل پکا ده الا بدلیل اګه دلیل وو بیا په مجاز ته دی. یا امام سے وایي چې دا محمول په عین غنم باندې چې غنم باندې خوره ځکه عمل په حقیقت ممکن ده. غنم خورل شي هم کچا خورل شي هم دغه خورل شي پاخه اته سلو کړه ده کنه لو چې سړی کوي غنمو کې بیا غنم سړی دا چې داسې کچا لا وګو کې کنه په دې پټی کې ولاړی خپل ته وا چې ډېر خواږه لګي خجیدا شو یم صرف ذالک الا عینها تا محمول ده په عین غنمو اندو پنځ امام صاحب حتی لا اکل من الخبز حتی چې خوراک ډوډۍ نه وکړ الحاصل منها چې د غنمو حاصلې لا يحنس اندو اذا پر الحانس نه ده وعندهما ينصرف الى ما تضمن الحنطه بطریق عموم المجاز. دو وای صاحبین چې عمل په عموم مجاز ده یعنی دلته حنطه هغه معنی مراد ده يشمل الحنطه ايضا چې حنطه ته ودی په طریقې د عموم مجاز سره. څنګه حنطه مراد څه ده؟ اي ما يحصل من الحنطه چې حنطه حاصلېږي او چې حنطه حاصلېږي حنطه ده حنطه نه چې حاصلېږي خدا حنطه فرد ده. فإن الحنطة يحصل من الحنطة لأنه يحصل من غير ذلك. فالإنسان يحصل من الإنسان إنسان ناصلېږي والبکر من البکر بکر ناصلېږي. نو حنطه مراد ما يحصل من الحنطة ما يحصل من الحنطة حنطه ده او ما يحصل من الحنطة ورودي ذکر ویلا وإنما ينصرف إلى ما تضمنه دو پنی باندې دا محمول ده په هغه معنی چې متضمن دی له حنطه په طریقې د عمومي مجاز. فيحنس باكلها ده حنسيږي په اکل د غنموم وبياكل الخبز الحاصل منها اکه ډوډۍ دینه حاصلې هغه باندې حنسيږي. وكذا لو حلف لا يشرب من الفرات
ينصرف الى الشرب منها كرعان عنده وعندما الى المجاز المتعارف هو شرب مایا بأي طریق كان یو سړي قسم وکړ چې زه به نسکم من هذه الفرات دې نهرنا پزه وبنسکم اوس چې دا ویلا نو ایمان څه فرمایي چې دلته حقیقت مستعمل ده کنه کرع باندې خلق نیر نو بس کی یو کوای کنه کوی نه انس کی کرع باندې دا عام نه استعمالېږي کوای خو جواری کنه هغه پلوخي اخلي یا په لپو اخلي ایو فرات نیر خو غاړي غاړي سره رواني نو دا کله سره کرع سرس کی خپل لپو اس کی نو دل وجنه دا مستعمل حقیقت ده چې مستعمل حقیقت ده نو ایمان څه وایي چې حقیقت مستعملي په دغه عمل کې لہذا کپل لپو یې وسکله نه خاني سیږي ادو په مجاز متعارف عمل کوي مجاز متعارف په عادت کې مجاز متعارف څه ده چې زبده فرات نسکل نکوم معنی اخذ الماده وبو اخیستل باندې کوم د فرات نه بیا وبو اخیستل کا په کرع سره ای بیا دی وبو اخسته اک په لپو سره ای بیا دی وبو اخسته دا سه معنا باخله په معنا د اخذ الماء چې د حقیقت فرض وګرځي نو په دې مخانی سیږي چې دا کرعو کی خلپ کته کی اک په لپو اس کی پام خانی سیږي په سبیل دی عمومي مجاز سره وکذا ویندوما اله خدي ویندوما پنیر صاحبانو اله المجاز المتعارف دا منصرف ته مجاز متعارف تا هو شرب مایا اخذ الماء فمانا دا خستل دی وبو سره دا نو خستل دی وبو دوه طریقې سره کېدای بی ای طریقین کانا خلاص شو هاي